ویلکم بیک زه بیا هر کله په خیر راغلی ستړي مشئ پروګرام نن زمونږ په کلی کې زم ایډي جان او پروګرام وس چې کوم دا ټایم دی نو دا ټایم بالکل پروګرام کې مونږ لایو یو د فیسبوک د لارې هم زموږ فیسبوک افیشلی پیج دی سونو پښتونخوا راتلی شي پروګرام کې مونږ سره شرکت کوي شي هغه د پاره به صرف او صرف په فیسبوک کې تاسو یو سرچ ورکړئ چې په هغه کې سونو پښتونخوا نو په هغه کې لایو تاسو دا پروګرام کته شي پروګرام کې به ډېری خبرې تری هم کوو لکه څنګه چې تاسو ته پته وي مونږ همیشه د پاره دا یو سوچ راوړی وي چې په یو نوې ځای باندې په یو نوې علاقه په یو نوې تاریخ په یو نوې ښکلا باندې مونږ خبرې ترې وکړو خو په هغې کې بعض ټایم صدا سې هم راشي چې هغې کې مطلب بعضې خلک وایي چې ته کله نه کله تنقید کوي نو زه که تنقید کوم تنقید صرف د دې وجې کوم چې هغه د برای اصلاح کوم نو په دې حوالې سره به هم مونږ کوشش کوو زمونږ په پروګرام کې دا هم وي چې مونږ مختلف ټاپکس نور هم راوړو چې په هغې کې زمونږ د وخت ضرورت وي د هغې ټاپک چې په هغې مونږ خبرې ترې وکړو څه خبرې پکې تاسو نه واورو څه خبرې پکې مونږ وکړو او څه ترې زده کړه وکړو نو هغې دپاره به تاسو هم راته سات راکوئ دا ټایم مونږ د فیسبوک د لارې هم لایو تاسو راته کال هم کوئ شي کال کولو طریقه کار دا دی چې خپل موبایل راډ آپشن کې به ولیکئ کې پی کې سپیس به ورکړئ او ښکلې شانته کې میسج به تیار کړئ راوبلېږئ په 3 په 8881 او دې سره سره که کال کول غواړئ نو 0915254 په دې نمبر راته کال کوئ شي فیسبوک زمونږ لایو چې کوم دی په هغې باندې تاسو خپل کامنټس کوئ شي هغې کامنټس دپاره به تاسو زمونږ فیسبوک چې کوم پاڼه ده هغه د سونو پښتونخوا د هغې نه اوس مونږ لایو یو نو انشاءالله نیمه ګنټه به مونږ لایو ځو او په هغې لایو کې به تاسو کوشش کوئ چې تاسو راته خپل کامنټس وکړئ لږ ډز ډوز به هم اورئ ځکه چې زمونږ کار هم شروع دی ورسره مونږ پروګرام هم کوو ځکه چې پروګرام هم ضروري دی زمونږ ډېر مینهوالو ډېر خلکو دا کوشش وي چې مطلب مونږ په دې پروګرام کې راشو خپلې رایې خپلې خبرې ترې وکړو واورو نو هغې دپاره به یو خو تاسو کوشش هم دا وکړئ چې د فیسبوک چې کوم پاڼه نه مونږ لایو یو هغې باندې لایو شیرینګ هم وکړئ چې هغه نور ملګرو ته تاسو چې نوم سوره مینهوال دي چې هغې ته هم ورسي او هغه هم مونږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي او دې سره به مونږ نن خبرې ترې کوو مونږ په سیاحت باندې خبرې همیشه کوشش کوو چې مونږ راوړو په سیاحت باندې خبرې ترې وکړو سیالګرۍ باندې چې هغې نه خلکو ته هم څه فایده ورسي زمونږ علاقې ته زمونږ وطن ته هم دا فایده ورسي چې هغې هم په مونږ دا حق دی چې لکه څنګه په خیبر پښتونخوا کې څومره ښکلاګانې دي اورال پاکستان به مونږ خبرې کوو خو اوس ریسنټلی مونږ چې کوم لګیا یو مونږ په خیبر پښتونخوا کوشش کوو چې مونږ په خبرې ترې وکړو د هغې په ټوریزم باندې په هغې ټورسټ سپاټس باندې په هغې ښکلاګانو باندې مونږ همیشه دپاره کوشش کوو په نوي نوي کلو باندې په نوي علاقو باندې په نوي په ټورسټ سپاټونو باندې خو دلته څه خبرې داسې هم دي چې زمونږ خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم په سیاحت باندې پالیسیانې دي کمې ناکامیانې دي کم اصلي رکاوټونه دي چې مونږ لږ په دې باندې هم کله کله خبرې وکړو ځکه چې زما حکومت او زما د صوبې چې کوم حکومت دی هغه د وروستو 3 ځله حکومت چې کوم راغو نو هغه بار بار یو خبره کوي په یو خبره باندې دی دا خبره کوي چې کوم د صوبې معیشت دی هغې کې سیاحت سیالګري چې کومه د هغه ریډ کې هډي چې کوم کردار دی هغه ادا کوي بالکل صحیح خبره ده او دا حقیقت هم دی خو په هغې کې سیاحت کې څه ناڅه لږ اضافه وروستو کال نه دې کال لږ بهتري راغلې ده او خلک هم زیات شوي دي او خلک راغلي هم و خلک په زیاتېږي هم خو دې کې ډېر ایشوز هم دي که مونږ د رکاوټو مسلې تپوس وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې کم سیاحت دپاره دی خو اول که زه دا خبره وکړم د کیپک ګورنمنټ وروستو اول حکومت چې راغلی و 15 کاله نو په هغې کې دا خبره کلیام کړې وه چې مونږ به مختلف اضلاع چې کومې دي سپیشلي زمونږ چې کوم مرجد ایریاز دي کومې سابقه فاټه وې قبایلي علاقې وې په هغې کې به په هر ضلع کې مختلف پوینټونه ورته ښیلي وو چې په هغې کې په چا کې 3 4 5 15 دا ټورسټ سپاټونه چې کوم دي هغې ټاکلي وو چې په دې به مونږ ټورسټ سپاټونه جوړو دلته به هوټلې وي دلته به کار پارکینګز وي دا به مونږ بیوټیشن کو فلانې او فلانې هغې کې خو مطلب دا دی اوس تقریبا 13 سال پوره کېږي 12-13 سال چې هغې کې هېڅ هم کار ونه شو هېڅ کار مطلب په هغې کې د 1 روپۍ هم مطلب داسې کار ونه شو چې په دې علاقو کې که چېرته هم تاسو به نه وي کتلی چې ستاسو په علاقو ستاسو په مرجډ ایریاز چې کومې دي په هغې کې
څه داسې کار شوی دی خو هغه په خپل ځای باندې خو چې دا کمې هغه علاقې دي که مونږ د سوات خبره وکړو که د کالام خبره وکړو که د مالم جبې خبره وکړو که د ناران کاغان خبره کړو که د نتیاګلي خبرې کوو په دې ټولو کې مونږ که دا ټولې کیسې چې هغه داسې سپاټونه دي چې هغې ته خلک اوس لکه څنګه چې ریسنټلی برباري وشوه په ډېرو علاقو باندې ډېره غټه برباري وشوه چې مطلب زمونږ د پېښور کارخانو نه چې لږ مخکې تېر شي د جم په غرونو باندې هم واوره وشوه ډېر ټایم نه پس دا مطلب چې مونږ اورېدونکو نه اورېدلي وي دا په ډېرو کالو پس چېرته مطلب داسې واوره دلته راغله ډېره ښه خبره ده او دې سره مطلب زمونږ ځمکې آبادېږي زمونږ وطن آبادېږي ډېر بهترینه ښه خبره ده خو په دې کې خبرې هم داسې راځي چې د هغې دپاره لکه څنګه چې زمونږ دا ټورست سپاټونه دي کوم چې ما پې خبرې وکړې نو په هغې کې څه هم داسې انتظامات نشته د خلکو دپاره هلته اوس هم چې تاسو ګورئ بار بار په نیوز کې به هم ګورئ چې په مختلف علاقو کې خلک په واورو کې پساو دي ګاډي پساو دي او د صفایي تنظیم نشته چې واوره د روډونو نه صفا کړي او ډېرې زیاتې حادثې هم وشولې ګورئ دا صرف او صرف تر هغې ورځې پورې نه دي حکومت یا د حکومتي چې کومې کارونه دي هغه صرف دا نه وي چې مونږ په نن ورځ وګورو چې نن خونور مطلب ښه برابر دی موسم ښه ټایټ دی بس دې دا زو جوړ کوه یار ډېر زبردست مونږ اپریشیټ کړو نه که نه د دې دپاره به په هر انګل باندې ګوري چې یار دلته واوره هم کېدی شي دلته باران هم کېدی شي دلته روډ هم بلا کېدی شي د هغې دپاره دوی څه داسې انتظامات تر اوسه پورې نه دي کړي چې په هغې کې مطلب که اوس دا خلک په واورو کې پساو دي ګاډي پساو دي راوباسلو څه طریقه ورسره نشته دی او دې نه علاوه د روډونو د صفایي چې مطلب دې دپاره چې کومه مشینري وي یا مشینګري خو په کاغذو کې به اغشتې شوي وي خو په ګراوند باندې بالکل نه ښکاري چې مطلب هغه لارې او روډونه صفا کوي یا چېرته څوک ریسکیو کول دي نو هغې دپاره د دې سره څه داسې هیلې نشته دی چې په هغې باندې دې ریسکیو وکړي خلک ریسکیو کړي ځکه چې په هغې کې زموږ وزیر اعلی صاحب چې کوم دي مختلف علاقو ته ځي او کله کراچۍ او کله پنجاب کله لاهور کله فلانې او کله فلانې نو خپلې صوبې طرف ته مطلب بالا دي وکړي زه به دا خبره هم وکړم چې لکه ریسنټلی زموږ په تیرا کې اپریشن هم شروع دی د هغې نه خلک چې کوم دی نقل مکانی کوي را روان دي نو حقیقت د تویمه چې صوبایي حکومت په دې کې بالکل ناکامه شوی دی چې هلته څومره زیاته واوره پرېوځي په هغې علاقې د تیرا داسې د وزیرستان هم ډېرې علاقې داسې د باجوړ وغیره خو زه د تیرا سپیشلي خبره ځکه کومه چې هغه خلک اوس را روان دي کډوال دي د هغې ځي نو هغې په دې واورو کې چې کوم دي دوه ورځې په ساودیا یخني مونږ چې مطلب دلته په ښارونو کې ناست یو هیټرې لګېدلي وي بیا هم ګزاره نه کېږي دومره زیاته یخني ده نو په هغې خلکو به څه تېرېږي خو دا د حکومت د طرف نه په دې باندې څه هم اقدامات نه دي شوي که دا تیرا چېرته یو ټورست سپاټ ډکلیر شوی وي یو ټورست سپاټ جوړ شوی زه په سیاحت باندې به خبره وکړم نو هغه ته به نن څه چې روډونه به ښه جوړو هغې دپاره به د انتظاماتو چې مشینګري به ولاړه وه صفایانې به کېدې روډونه به کولا وو او هوټلې به وي ریسټورنټې به وي پارکونه به پارکینګ ایریاز به وه نو نن به خلکو ته دا سوال چې کوم تکالیف راغلی دی هغه به نه و خو حقیقت که زه دا ووایم چې د حکومت د طرفه په سیالګرۍ باندې په سیاحت باندې څه هم داسې اقدامات نه دي شوي چې هغې ته ډایرکټ مونږ مطلب وایي چې یار بهترین کار یې کړی او ډېر او که زه دا خبره وکړم نو دا به بالکل هم صحیح وي چې لکه اوس ما اول هم په دې باندې خبره وکړه چې موسم اوس هم ډېر زیات یخ دی او په ډېرې علاقو زموږ ډېرې بلایي چې کومې علاقې دي ټورست سپاټونه دي په هغې کې اوس هم خلک پساو دي په واورو کې پساو دي او خلک چې کوم دی تاسو به اورېدلي ډېر حادثات وشو په چا باندې د واورو توده راغورځېدلې د کورونه یې وران کړي څه خو دا څه دي صرف او صرف د حکومت د نااهلۍ د حکومت د ناکامۍ موږ خو صرف یو خبره رانیولې ده بس دا یو کار دی موږ نور کار نشته دی هغه یو په د نشته څوک دی هغه به راخلاصوو معذرت هم کوم په دې به ډېر خلک خفه کېږي خو حقیقت هم دی په دې کې چې صرف او صرف صوبه مونږ نه په دې زمونږ د صوبې وسایل زمونږ د صوبې چې کوم سهولیات وغیره چې څه هم دی هغه صرف او صرف په دې یو نوم باندې رانه خوړل شوي دي نو کوشش به کوو مونږ چې په دې باندې تاسو سره هم خبره اتره وکړو آیا تاسو د دې نه په دې سره زما په دې خبره باندې څومره اګري مطلب خدای دې نه کې دا سبا ما سره هم کېدی شي سبا تا سره هم کېدی شي ستا د فیملي سره هم کېدی شي چې حکومت څه کول پکار دی حکومت ته سپیشلی چې کوم ټورست
سپاټونه دي لکه اوس چې کوم ریسنټلی واورې شروع دي خلک د لرې لرې ځایونو راځي د نورې اضلاع نه راځي بهر ملکونو نه ډېر ټوریسټ راځي ګوري کتلو دپاره خو هلته چې سهولیات نه وي نو هغه به څنګه ځي هلته هوټل نه وي هلته لاره نه وي چې خلک ګاډي بوځي د صفایي څه نظام نه وي چې هغه واورې لرې کړي او هغې سره د پارکینګ ځای نه وي په روډونو باندې شپې کوي لکه څنګه چې 2 کاله مخکې په مري کې حادثات شوي وو ټول څومره زیات اموات مرګونه شوي نو داسې حالات موږ سره هم کېدی شي داسې حالات په موږ هم اوس هم شروع دی زموږ د خیبر پښتونخوا په ډېرو علاقو کې خلک په ساو دي په واورو کې وجه څه ده چې هغه صرف او صرف د حکومت د نااهلۍ د وجې چې هغه به چېرته په پوره خیبر پښتونخوا کې یو 2 ټریکټر یې ورکړي چې په دې صفایي وکړه ټریکټر خپل ځان نشي راخکړي نو هغه به څه کار وکړي ځکه دا هم په کار دی چې خیبر پښتونخوا حکومت ته چې کوم ټوریزم ډپارټمنټ دی هغه خود مختاره کړي به دې کار کې په دې کې دې بانډ کړي نه وي چې نه چې ته یو موټر سایکل هم اخلي نو هغې به مونږ ترازې مونږ نه به اپروول اخلي او بیا به هغې نه پس ګورئ که چېرته په ګراونډ باندې داسې څه ونه شي نو دې نه مخکې به زموږ سیاحت چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې هغه به مکمل د 0/0 ته ځي مانه خبرې هم زیاتېږي زه وایم چې تاسو سره هم خبرې ترې وکړم ستاسو کامنټس هم را روان دي هغه به هم شاملوم او کامنټ سره سره ستاسو میسج کالز چې کوم راغلي دغه به لازمي وي مونږ کار هم شروع دی کنسټرکشن کار شروع دی ډز به راځي خیر دی انجوای کوو به دا هم یو خپل پکې خوندونه دي السلام علیکم محمد الله ملا خیل فرام لاهور ویلکم ټو د شو تhank you ګل افریدي وی چې سلامونه ایډي څنګه یې ته بیا بریتونه پرېښول نو خپل کار مې دی مننه نهر الله دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ایډي بھائی څنګه او دا زړه موسم د څنګه دی بالکل ټیک ټاک شو دی ډیره معلوماتي د ډیره مننه کوم عمر ګلی وی چې السلام علیکم میں ریڈیو میں پروگرام سن رہا ہوں میں ریڈیو اچھا بس شکریہ اچھا وی ریڈیو باندې پروگرام اور خا ایډي بھائی سلام ټو یو بیت الله وزیر صاحبزاده خان MMD ټولو ته مننه ناهر الله دی محمد شعیب المسعودی سلام ایډي بھائی وعلیکم السلام شعیب خان ستړی ماشه ش جوړ بروبر ان کیا سوړه د نیکر خارو پر خاور کې سہیل خان دی السلام علیکم بھائی جان سہیل خان دا باړې نستړي مشه سہیل خان مننه کوم او لګ دا هم کوشش وکړي چې شیرینګ وکړي دا پروګرام نور خلکو ته هم لګ مخ کې شیر کوي میسج هم راغلی شامل بیا کال ستر اعظم سلام ایډي خانا کینګ اف د شورا ورسوده ام کینګ امیر افریدي فرام پېښور ایډي خانا څنګه منګه چل دی اټس می ریډي کینګ امیر افریدي ډیر زبردست مننه تhank you السلام علیکم میں ابیرا فرام پېښور بھائی څنګه تاسو سائلنٹ سری ما فرست ټایم میں پروگرام کې میسج دی آئی لائک یور پروگرام ډیر مننه ابیرا خورجان thank you اور کله نه کله میسج کوئی ځکه چې ماته بمره یادېږي رانه ورګ بنه وي آی ام احمد شهزاد افریدي فرام جمرود چپری تا سپیشلی سلام اینڈ آل چپری ټیم ته سلام وعلیکم السلام thank you and مننه زما کلرانو سره خبرې ترې کوم په دې حواله سره چې آیا خیبر پښتونخوا حکومت ته مزید څه کول پکار دي او په دې کې څومره د دې ناکامیانې دي چې کم سیاحتي مقاماتونو کې د دې سهولیات نشته زما په 05254 باندې ګورو فرست کالر چې څوک دی او د کم ځای څه ویل غواړي السلام علیکم تړای مشه عبدالله خان څنګه خیریت دی شکر الحمدلله ایډي بای بس پروګرام موږ پر فیسبوک باندې لایو ګورو مننه خوان کوي مننه ما هغه پښتو کې بس دا ویل تا ول زار سره خدي کنه هغه څنګه زه دا تاسو ټاپک باره کې خو زه خبره نه سم کوم نه کوي بعد ګوره دا داسې نه دی عبدالله خان سبب تر غلی په خیبر پښتونخوا کې مطلب داسې زی کې به وي او په واورو کې به پساوي نو بیا به چې افسوس چې په ورځ ما دا خبرې کړې کې دي چې حکومت ته دا خبره رسیدلی او دا مسلې نه وي بالکل دا خو دا چې کوم د خیبر پښتونخوا کوم حکومت ته نو هغه ټیم لپاره سوچ کول پکار ده چې کوم ځای کې زموږ غلطیان یا غلطیان ټیک کول پکار دي چې کومې غلطي موږ سوچ فکر ولرو بیا هغه احساس چې پیدا کړه غلطیان به بیا ټول ختمېږي او که چیرې موږ کارونه کوو غلطیان نه منو نو دا بیا هیڅ کله بیا خیبر پښتونخوا په مخ نه شي تللی بالکل خبره دا دی چې ګوره کله موږ څو پورې په یو بل باندې آواز نه کوو نو هغې پورې به داسې نااهلیانې وي مونږ کې بالکل ټول ته اتفاق کول پکار ده کنه ښه ناهر الله لکه فروټ غواړي ناهر الله وایي فروټ
ان شاء الله زر بدل غواړي دا غواړي کپانو غواړي بس چې دواره کم دي کنه بس چې څه دی وته را لګل هغه بستا کړ. ډیره مننه د کوم الله خان، تانک یو د الله په امان. حمدالله ملاخیل موږ سره خپل خبرې کوي. هغه یو خبره هم وکړه چې زه په حکومت په دې پالیسي خبره نشم. ګوري دلته چې زه راځم، زه د یو هم د چا سپورټ نه کوم، د یو هم نه کوم. څوک چې ښه کار کوي نو ښه کار به موږ اپریشیټ کوو، او چې کم داسې وي چې زما صوبې ده، زما وطن لا ته نقصان وي او زما وطن ته په زه وایم چې رور مې ولې نه وي، زه به هغې ته هم وایم چې یار غلط کار کوي. یو بل کالر ته ورځم چې هغه راته څه وایي او څه راوړي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایډي جان بھائی څنګه یې؟ ستړی مشه. رور مې څوک؟ جی سهیل خان باړه. سهیل خان څنګه یې؟ خیر دا من دی ته وایه که نه؟ زه خو بالکل ټیک ټاک یم. سهیل خانه څه به ووایې او څه دې په ذهن کې راغله؟ زما خبرې د دومره ډېرې واورېدې. والله ذهن کې خو ډېر شیان راغلي دي، خو بس مې انتظامي والا ته خواستی چې دا نه لاړ شي که نه، دا لارې صفا کړي. لږه مشکلات دغه ګاډو والا ته ډېر دي، او چې دا غورې لارو نه صفا کړي، کورونو نه صفا کړي، نو دا خلک به راوځي. او نو سپیشل بس دا میسج دی. ډېره ښه خبره ده، ښکلې خبره ده. او دا مطلب ناکامي ښې دي دا حکومت، دا د خیبر پښتونخوا حکومت چې دا کم څه لګیا کړي دي. بالکل بالکل. ښه مننه دې کومه سهیل خانه، تانک یو. بس ټول لیسنر ته دعا سلام. وعلیکم السلام. ډیره مننه سهیل خان موږ سره د باړې نه. سهیل خان هم دا خبره وکړه چې دا د حکومت کار دی. حکومت د دې دپاره موږ چې دا کم ټیکسونه ورکوو که نه، دا دې دپاره نه ورکوو چې دوی منسټریان او دوی چې کم دی چکرې پې وهي او دا شل ګاډي ورپسې وي او دا چې کم دی غټو غټو کرنالونو بنګلو کې پراته وي، او یا چې کم دی بس کله پنجاب ته روان وي، کله سیند ته روان وي، کله درنی وي، او کله یو روډ بند وي، کله بل روډ بند وي. په خپله صوبه کې څه روان دي څه پروا نشته دی چې څه کېږي. خو مونږ به چې کم دی صرف ټوپونه ډېر وهو. هی د دې دپاره مونږ دا ټیکسونه نه ورکوو، دې دپاره مونږ ته د حکومت نه دی ورکړي. مونږ د دې دپاره ورکړي دي چې زما په صوبه کې انصاف وي، زما په صوبه کې ترقیاتي کارونه کېږي، زما په صوبه کې امن وي وغیره وغیره ډېرې خبرې. خو هېڅ هم نشته، ځکه چې ستا په صوبه کې یو غریب سړي له د وړو 20 کیلو چې کومه تروړه دغه په څو میلاویږي. لږ سوچ وکړئ، هر سړی د خپل خپل کور سوچ وکړئ چې ستا کور ته غوړي راځي، چینی راځي او دا ډیلی. بیا هم مونږ چې کوم دی چغې ټولو نه مخکې وهو. الله دې مونږ ته هدایت وکړي. ورځم یو بل کالر ته چې څه راته وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان ایډي ستړي ماشه. طلای ماشه سفیر خانه. مننه ولینه په لګیا وه. ماشاءالله دا خو تکړه یې. ملاخل نامکشه شکنی کوشش مې وکړ واته تو کار وکړ. سفیر خان څو وایي د خلک ته د حکومت ته څه یې د کې پی کې حکومت ته دا زه دا وایي چې کې پی کې حکومت دای پوته روغلا کنه دای روډ نشي کولاوه ولای کنه ووره ول بیا دای تشي کیراو کو ما او پنجاب او سینا حکومت دای نه داسه زاینا جوړ کړی دي کنه میشتو حکومت ناکام دی روډ نشي جوړاول اولی میشو روډ چې وقفه کنه کینچ نشي پتلای دا مر خراب کړي کنه داستو د غونډې لاکی داسه کړی دي او ساتنانی دی بارونه بل اور شوای د میش بجلی یو تور شي نیمه کړی دي نن مو سپورټ ټلیفون ورو کپیرا کاوای نشي سرکاري بورینګ یو تور شي چې کامی وي دوی شي پیراوي بیا ټی بیل نانی دی نه چالي شي دا سرکاري کار یې کنه خو په درې فزینا باندې وي په درې وی کنه دای نه دمره ناکام رو غلای دای کنه او بارون نن بیا شپه نه شاولای دای غا 27 سره سا نوې لارې یدا کړلا په تباجي خبرې شه ولې صابوش په نه 26 نو بیا نوې غا بارور شریکی دا خلک ته دا غاړای چې ځانیا دا باروبار کو او دا تیرو خالته یواد وې زلشتي لیټ کو کنه سوړو وېمړه کو خو بس ایناغه خلک غریبونه ته هیڅ انتظامات نشته چې خلک روزي روډي نه باندې وورول وي د حکومت سره درته نشته نه نشته حکومت سره چیر شېشتا پایسه دای بیا پلیار شي کیس کو بیا دم راستړي جوړا کړی وي حکومت خو چالي چې درنه تری پیش یدي روډي نه چر باند کیو دا نوستیو دا ساندره وروي مشکې پکې ولدا وی چې زو وزیر اعظم یته یدا پونده تاسو کې کنه بس چاره وکړه ما کې سای چې کی وزیر اعظم و سه غانه مې بوره په 13500 په وخت 50000 کنه نه پنور صوبې شوي سر سونه د خالی مش په صوبه شکه ماتو ځکه چې مش خنور چاره کوي نه زراعت کوي نه ځکه خلک ته جوړاوي نه کسان چې کی ما دغه سہولت ور کوي نه قرضې ور کوي نه چا ور کوي هغه غریبونه مزکه خالی وی لوړ دی میږي د نور ملک نه د نور صوبې نه دی مو کارلی وی 50000 بوره و په میږي ساوکا کړی و دا پیر نه دای تو سه بوس وتا وی کنه میږي پیر ورته
سپیډ میټر ته وی کنه چې کنه په مزه کې پروت و دا غاسه موټر چې 2 لک په لاک مو خرج کو غنه مې ګوره په 6000 اوس په 14000 دا غریبونو سکو دا موږ حکومت ناکامي دوکانه بالکل داسې تو مننه د کو سفیر اډر خو خبره دی ورته صاحب ته غونډه پروډوسر ته افتخار ته او نور وی نام فیصل دا اوس علمینا ډیره مننه ثانک یو وعلیکم السلام سفیر خانو بنو موږ سره او د حقیقت دی ګوره هر سړی چې حقیقت وي موږ په تنقید هم وای را پسې وي ایډی بایس دز دوزدی دا کنسترکشن کار شروع د ناغه دز دوزدی نه هرله ملک شاولی خان وای چې خیبر پختونخوا حکومت ته پکار دی چې صوبه کې ټول مخکې وزارت داخله محکمه جوړ کړي چې صوبه کنټرول کی شي خه زبردست خپل سجیشن دی ډیر زبردست ایډی بای بم ثانک یو فروټ ډیماند وکا خه د چانه وکړه یو کال ته ورزم ټایم هم را سره شارټ ته موږ کوشش کول ته لګنن ډیسټربنس هم دی د کنسترکشن کار شروع دی موږ کوشش کوو چې پروګرام جاری وساتو یو 2 کال رانو سره خبرې تیری السلام علیکم وعلیکم سلام صدا صاحب سلام عليكم بخیر جنید خان شب بروبر جن کدا ډرنا مینا مې خلک ته نه دوپات نه چلو خمیزه ورو په ځان ستړه خیر ده ډیر مې په خلک ما په ځانې بیا مې جوړ ورکړي جنید خان څه حال ول دی او چورته وې د حکومت په باراکشه ټوریست پارټي نه په باراکشه حکومت څوره فلاپ ته په سیاحت شه په کې پی کې شه داستو چې تو خبره وکړلې یقینا سنت کا میش خبره وکي د دوی زوره ها وشولې میش په وطن په کلی علاقہ باندې کنه ماشاءالله د ټیم بعد خو بیا داسې یوسف کا دواسو کی جوړول ویږي کنه یا پیرا مطلب دوی درې بجلی ورکی شي من خبره خدا دکانه چې تو په وطن کې بجلی چې یوسف کا رول ویږي د اسمونه بیا ته پیرا دوی درې بجلی باندې هر څه ډیر دی خو دا مطلب چې ایڈمنسٹریٹو تا پچار دکانه چې بداشین بدلش کی فوکس ورکوي تو سیګنل خو چار کو نه اسه جنید دا خبره ده کټکاو میش چې کله دا خبره وکي چې بجلی نشتا ګیس نشتا پلونکای شبیا چې ژغرو بندو کې دا خو د ویفاک سره چار دو خدا زما د چلیس کی بیا وایي چې نشتا فرین نه دی ملاو سره خو ته خو فرین ملاو دی ته هر څګړای شي هر څه موجود دی مټه لگاوي شي او دا چار پتو باندې منحصره ده چې تو دغه پورا څه کړی دي صرف په شاهو پکړانګونه شي ملګریا د وس پاری نه بلرز چې بجلی ورکوي سړای حق رونج دې نه مطلب شمسي چار کو نه بیٹھے چار کو نه ورما مطلب سړای حق رونج چې 2026 شیر دی ملګریا یو طرف ته خو د میز د سکین د خلک سره کنیکشن دی دل د میز څه حال دی اور په اخو غوشي خبره ده چې اور په تیرا باندې څه حال ناشری دي په باندې وزنه درته درېمو خو یمیش په چې دل د میش پندې چې کنه میش په کیمه تورا تیار شي اته هم بنیادی سوچ کول پچار دي نو دا غشین چې کینې دا ډېر ضروری دي میشو یقینا چې اور ته خواشي شي سم موسم ته خواشي شي خو چې یو طرف ته سہولیات او وکسي کنه ملګری بیا لوس په لاتپاوی چې وس لکه سړی هرون شي بالکل دا څه دی نو نور کا څه خبره وی کنه نور اوریدین ته مقابل کی تو خبره وکړه د سہولت په حواله سره یا د ټوریزم په حواله سره نو دا چې کیمه مسله او مسائل دي کنه کچره دا حال شي کنه خلکو مستاله رجنا رودریمی حقیقت مو ایډیجان ستله د لره رخه می سپار د بدا غام د خاطله د چې وس مطلب دل د خاص سہولت ستانه کني کشل علاقې دي کشل ابل خلک داسه معنا چې داسه خوش ورته چې کیمه موسم جوړ شو کیمه یو کې نیچرلی مخبدا بروډینا باندې بدا کلینا بدا بریدینا باندې دا ور کی سکولنا تراون ویل دل مې داس ورته خوشوي د خپل موسم ته خو چې کله داسه شهر زر باندې روشي بیا میشتا چې کیم سہولت وی اغه نه ملاوي بیا سړی آتا سوچ وکړو حقیقت خبره ده دا کسه چې لکه تو خبره وکړه چې ته در لره روغلا یې دولت مطلب د خپل کلینا په بل سیټي شپته کیږي خو د مو په علاقې شه د مو په وطن شه فیسیلیټیز نشته نه ایجوکیشن شته نه امن شته نه بجلی شته نه صحت شته هیڅ نشته نو په خپل وطن شه چې وکم چې وست راسي نو لازمي د جزء دغه جوینه اوځي یو بل جوړ درمو خو ځکه دا کې قدر ته وي جنت خانه چې داغه حل په من د میجر دارالخلافات چې مدو پېښور په دغه د نه د حالاتي ځکه خو ځین چې د کیپی ګورنمنت بالکل ناکام شوی دی ناکام شوی دی وس دلته بچادو چې رتلین کې به یو کول ځوا کول شو دا څه وکه ستای چې خدای د میجر د دغه نه خلوص کی ته دا وکا وسته چې دغه نه میج خلوص شي میجر خپل منیسټر سره وشي هغه باندې میجر خپل منیسټرون سره کښیناوي وایي چې میج وټینا نه کی بس دغه سم منیسټرون ته جوړ کړ د خو حقیقت درته چې په خپل لوسامو په خپل غلر ته جوړ کړی دي
خپل اغلا مرته جوړ کړی دی وسو زبر مو هو کسا ووټ مې ور کړای دی زه داس ورې نه چې ووټ مې نه دی ور کړای بالکل د نن څخه انګیز درته یم چې په د خپل منګولې باندې مې لوټ مطلب ووټ مې ور کړای دی په دای لاته ما چې ډېر شو وی هغه وشي دا وشي خو بس ډېر چې مې جوړاوي څه کانه اسونه او کوي سړی کې رون شيرا خو زه خو نه پیږم چې وداري شه دا په میشه فرق دی کبه دا وټینا شه فرق دی یاره دا په میشه شه فرق دی چې میشه انتخاب صحیح نه کوي اني هو خبره سره ورځ دکړه خوشول دی غوړه مننه جنت خانه مننه تانک یو جنت خانه میر سره صوت وزیرستان پرنا د ډیر بهترین خبره وکړي چې لکه ما ووټ هم ورکړی دی د حکومت چې کوم وو سیټینګ ګورنمنت ته پکې پکې ما ووټ هم ورکړی دی خو زما د ووټ ګوره د خپل ووټ قدر او پیژنې زما هغه ورځ امین مشال صاحب سره یو پروګرام نو پاغي کې خبره وکوي پښتنو خپل قدر خپل ویلیو چې کومه دا غلګ لک سیوا کوي خپل قیمت مو لک سیوا کوي مونږ خپل قیمت مکمل غورځول دي حقیقت ته وایم چې دې ځلې مونږ ته لک سبق خیال وي چې نه جی په دې خبره نه چې دا کومه هوا تاسو را الوزولې دا زما په خیبر پښتونخوا کې سره روان دي سکیږي نو نو ما سره دا نه کېده دل سفید قریشی سلام بای آئی ایم فرام ککی ستړی ماشي الله دې په کې پی باندې خوشحالي رحم وکي امين سجیلا خان السلام علیکم وعلیکم السلام زه اوسر علما مننه تانک یو ایډی بای سلام کما شمسا ایشا سانی بیا ټولو ته بدرنګو تم سلام اوکے سجیلا مننه تانک یو محمد ارشاد وی چې ضلع اورگزئی میں برفباری اچھا سیل کی برفباری کی وجہ سے تمام سڑکیں نقل و حرکت کی قابل نہ رہیں سڑکوں پر موجودہ برفباری سلنٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کی وجہ سے حکومت لوگ بہت زیادہ مشکلات درپیش ہے ان حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد انتظام کو بالکل مونږ ګوره په دې خبرو لګیا یو چې زمونږ حکومت صرف او صرف تر دې یو خبرو پورې دی چې هغه بس درنې ورکی ټوپونه وهي او روډونه بند کی ډیر مننه کوم د ټولو چې چا فیسبوک باندې موږ ته کامنټس وکړو لایک وکړو شیر وکړو او یا کال میسج وکړو د ټولو زیاته مننه د فیسبوک د لارې د اجازه غواړم او زموږ تاسو برګرتیا به تر 2 بجې پورې جاری ان ساری وي د فیسبوک والو ټولو ته د خدای په امان ډیر مننه تانک یو